سره ته وایي چې کوم قبایلي مشران دي هغه هم په تاسو باندې بد اعتماده کېږي ورځ په ورځ په سیاست باندې مثلا په سیاسي خلکو باندې چې دوی چې د ترقۍ کارونه رانه تاسو څه ګڼئ چې یاره دې دپاره څه داسې قانون سازي د ترقۍ کارونو دپاره جوړول پکار دي او که نه بل دا د چې دلته معدنیات دي زمونږ رایلټي چې کومه ده هغه دلته کې نورو صوبو کې یا نورو ضلعو کې چې کوم دي نو هغه ملاویږي زمونږ د دې معدنیاتو یا دلته داسې قوانین نه دي جوړ شوي او که نه قوانین جوړ شوي دلته کې هغه پیسې نه راوړل کېږي داسې ده چې دې دپاره باقاعده قوانین شته دی او پکار دا ده چې د وخت د ضرورت مطابق پکې نور هم داسې قانون سازي وکړلی شي تر څو دلته چې کومه دی د زمونږ په قبایلي اضلاع کې خو چې کوم دی غرونه دا چې کوم دی د ولسونو شریکي د قبیلو شریکي نو په هغه کې چې کوم قسمه معدنیات دي نو لاول حق به چې کوم دی د دې ولسونو دی چې دوی په لیزم وکړي او د ته لیزم ګرانټ کړی شي او په دې کې ورته مسالې پیدا نه شي څو پورې موږ چې ګورو نو دلته زورور شته دی هغه چې کوم دی رالګي او زمونږ د قبایلي اضلاع په خصوصي توګه چې څومره زمونږ نیچرل ریسورسز دي معدنیات دي څنګه چې په ټول ملک کې دی دغه لوبه شروع کړل دا په قبایلي اضلاع کې هم شروع ده په هغه کې چې کومه دی ځان له لیزونه کوي او کم کس چې ورته پکې راکاوټ کېږي نو هغه بلیک میل کېږي هغه تنګول کېږي نو باید چې دې دپاره یو قانون سازي وکړلی شي چې دا خلک پروټیکټ کړلی شي دویمه دا ده تاسو د رایلټي خبره وکړله یو خو زمونږ د معدنیاتو د رایلټي خبره ده دویمه زمونږ د ټولې صوبې د وسایلو د رایلټي خبره ده په دې صوبه کې چې کومه دی تیل د دې صوبې پیداوار دی ګیس د دې صوبې پیداوار دی بجلی د دې صوبې پیداوار دی اوبه چې کوم دی موږ له خدای راکړي دي او دې صوبه کې چې کوم دی نهرونه او سیندونه بهیږي ما دا څلور کمپوننټ راواخیستل زمونږ فیډرل ته چې کوم دی د اوسه پورې 3,500 ارب روپۍ چې کوم دی دا زمونږ بقایجات دي دا زمونږ هغو ته چې کوم دی د دې تیل ګیس بجلی د اوبو دا رایلټي ورته جمع شوې ده نو هغه رایلټي راوړل او په دې ولس باندې خرچ کول دغه قانوني مقدمه دا به چې کومه دی د صوبایي حکومت منډیټ هم دی د هغو چې کوم دی فرض هم جوړیږي چې دا د فیډرل سره په دې باندې کینی ځکه چې د 14 کال نه یو پارټي حکومتي نو په کار دا ده چې دې مسایلو باندې غور کړی شوی وی چې هغه کومه رایلټي زموږ جوړیږي چې هغه رایلټي راوړلی شي او هغه په دې ولسونو په ترقۍ باندې خرچلی شي بل اړخ ته که زموږ دلته کوم په لوکل سطح باندې د ضلعو په سطح باندې کوم معدنیات پیدا کیږي او په هغه معدنیاتو کې چې کوم دی د صوبې د قوانینو مطابق کوم ټیکس کیږي چې هغه کلیکټ کیږي دلته او د هغې اضلاع کنسرن ضلعې په ترقیاتي کارونو باندې لګیږي چې کومه ریونیو د دې نه چې کوم دی کلیکټ کیږي چې هغه ریونیو په هغه ضلع کې پاتې شو د هغې ضلعې اډمنسټریشن چې کوم دی د هغې ضلعې د ترقیاتي کارونو په مد کې چې کوم دی خرچ کړي دا د ولس حق دی دا قانون هم شته دی چې په کوم ځایونو کې معدنیات د پاره څوک لیز کوي نو په هغه ځایونو کې به چې کومه دی بیا د خلکو د ښه صحت دپاره به چې کوم دی ډسپنسري بندوبست هم کوي دغلته به چې کوم دی سړک هم جوړوي د اوبو سکیم به هلته هم کوي او هلته به چې کومه دی د ماشومانو د لیبر دپاره سکول بندوبست هم کوي چې لکه مطلب دغه علاقه چونکې دغه نه معدنیات راوځي دغه علاقه سفر کېږي نو سړک به ورته دی جوړوي دغلته به ډسپنسري هم دی جوړوي د اوبو د سکولو تنظیم به هم کوي نو دا شته دی په قوانینو کې ښه د قبایلي چې کوم ممایدین دي مشران دي هغو به د اعتمادي سیوا کېږي په سیاسي خلکو باندې نو دا خو یوازې دا هم ده چې د په سیاسي خلکو باندې د قبایلي اضلاع د قومي مشرانو یو قسم د چې کوم دی بد اعتمادي پیدا کېږي ظاهره خبره ده چې څنګه کمیټمنټ د قبایلي اضلاع د عوامو سره کړی شوي 25 ترمیم کې په هغې باندې چې کوم دی ریاست او چې د چا حکومت په وفاق کې راغلی عمل درآمد یې پرې ونه کړلو د نه مخکې په وفاق کې پاکستان تحریک انصاف حکومت و هم یې په هغې باندې عمل درآمد ونه کړلو اوس چې کوم دی پاکستان مسلم لیگ حکومت دی هم چې کوم دی په دغه 25 ترمیم باندې چې کوم دی زموږ سره چې کوم کمیټمنټ شي سرتاجي چې کوم سفارشاتو په هغې باندې عمل درآمد نه کېږي نو دا ضلع دا د قبایلي اضلاع د مشرانو دا ګیله یا دا خبره چې کوم دی ډېره جنون ده او دا زموږ هم دغه دا مسله ده چې موږ هم دا تپوس کوو چې ولې زموږ سره دا زیاتې کېږي تر څو په سیاست باندې د ولس بې باوري ده نو دا د اسټیبلشمنټ د مسلسل په سیاست کې د انجینرینګ د وجې دې حتی سیاست ورسېدلو چې د عام ولس په سیاسي پارټو باندې په پارلیمنټ باندې په صوبایي اسمبلی او په وفاقي اسمبلی باندې کوم د اعتبار پاتې نه شلو وجه دا ده چې دلته اختیارات د صوبایي او د وفاقي اسمبلی سره ورسره نه دي د هغو نه ریبل سټیمپ جوړ کړی دی
اختیارات چې کوم دی دا د اسټابلیشمنټ سره ورسره دي او دا صرف چې کوم دی د فیس سیونګ دپاره دا یو جمهوري لبادیه ورته ورغوستې ده که صوبایي حکومت دی هم ورسره چې کوم دی اختیارات نشته دی او که وفاقي حکومت دی هم ورسره اختیارات نشته دی او د هغې غټه وجه دا ده چې دوی د خپل اختیار تپوس نه کوي ځکه چې په آئین کې د اختیارات د چیف ایگزیکټیو ورسره دي او د پرایم منسټر سره ورسره دي دا آئین دی ورته د اختیارات تفویض کړي دي خو له بده مرغه دوی د خپل اختیارات تپوس نه کوي د دوی اقتدار خوښ دی خو اختیار یې خوښ نه دی چې ته اقتدار ته ځې نو د اختیار سره به ځې چې د اختیار سره ستاسو اقتدار نه در سره نو ته قوم ته څه نشي ډیلیور کولی او کله چې ته څه نشي ډیلیور کولی نو ولس به په سیاست باندې بې باوره کېږي د سیاست نه به چې کوم دی نفرت او کرکه پیدا کېږي ځکه چې ولس ورستانه توقعات لري چې ما ته به د امن مسله دا وارئ نو دا خو د صوبایي وفاقي حکومت کار دی چې دا د ملیټري فورسز ته ووایي د ایجنسیانو ته ووایي چې تاسې ولې په دې امن و امان په صورتحال په راوستلو کې کامیاب نه شولئ تاسو څه کمزوري ده چې تاسو د ولس ته تحفظ ورنه کړو دا تپوس خو به چې کوم دی دا ولسونه هم کې خو دا فرض د ټول صوبایي د وفاقي حکومت دی چې دا تپوس د هغې وکړي د جګړې ده چې په دې صوبه کې کوم وسایل دي په هغې باندې عیني اختیار دا د دې صوبې د عوامو دی نو دا خو د چیف ایگزیکټیو اختیار دی چې هغه د هغه وسایلو تحفظ وکړي ځکه چې ته د دې صوبې چیف ایگزیکټیو وي چې د دې صوبې چې کوم وسایل لوټ کېږي د دې صوبې سره چې کوم ظلم روان دی د دې صوبې د عوامو سره چې کوم زیاتی کېږي نو دا ذمهوار ته به د دې تپوس کې ته به د فیډرل څخه په دې کښېنې او خپل حق به ته دې قام له راوړې او په دې قام باندې به خرچ کړې نو باید چې په دې باندې چې کوم د ولسونه فکر او غور وکړي ایز منتخب ایم پی ای تاسو په اسمبلی په پلور به داسې خبرې هایلایټ کوئ دا خو زموږ فرض دی چې کومې خبرې تاسو سره موږ د کیمرې په دې ریکارډینګ کې یا په دې شیشه باندې وایو نو دا خو موږ د اسمبلی په پلور باندې ویلیم دي او بیا هم وایو او کوشش هم دا دی چې سیاست د خبرو اترو نامه ده سیاست د مکالمې نامه ده سیاست چې کوم دی د خدمت نامه ده سیاسي سړی چې کوم دی ټوپک نه رلی کومه پارټي ټوپک نه رخلي چې د ټوپک په زور باندې به چې کوم دی خپله مسله حل کوي بلکې ته به ستا سره مورل اتارټي دا در سره ده چې ته پاڅېږي او د پارلمنټ په پلور باندې خبره وکړي ته چې کوم دی په یو بل آئیني فورم باندې خبره وکړي په ورکینګ کمیټۍ کې خبره وکړي په بل ځای کې وکړي په بل ځای کې وکړي تر څو په حکومت باندې صوبایي حکومت دی که وفاقي حکومت دی په هغې باندې چې کومه دی دا غږ وکړلی شي چې بای قام ته دا د مسلې پیښې دي ستاسې فرض جوړېږي چې دا مسلې د قام ته هوارې کوي نور خو چې کوم دی سیاسي سړی څه ټوپک خو نه رخلي ښه الیکشن کمپین کې چې تاسو کومې خبرې کولې او یا اوس چې کوم ستاسو وایي لهجه بدل شوې ده خلک وایي اوس تاسو اسمبلی پارلمان پلور خبرې کوئ که نه خلک د نقش شانتې هغه خبرو توقعات کوي چې کوم به تاسو په الیکشن کمپین کې کولې زما خیال دی چې کومه خبره موږ د ولس په منځ کې کړې ده نو هغه خبره موږ د پارلمنټ په پلور باندې هم کړې ده او بینګ صحافي دا ستاسو پر جوړېږي چې تاسو انویسټیګیټیو ریپورټینګ شروع کړئ او په دې باندې انویسټیګیټیو سټوري جوړه کړئ چې زموږ هغه سپیچز هم راواخلئ چې کوم د الیکشن کمپین کې کړي دي او هغه سپیچز هم راواخلئ کوم چې د اسمبلی په پلور باندې کړي نو زما نه د خیال چې باقي به ذره بره کمې راغلی موږ خپل بھرپور کوشش کړی دی چې په دې خاوره باندې د امن خبره چې د ولس ضرورت دی چې هغه خبره هملته وکړو په دلیل سره وکړو په شایستګۍ سره وکړو او دویم دا چې دلته د چا سره په دې پښتون وطن کې او په قبایلي اضلاع کې او خاص کر باجوړ کې جبر ظلم زیاتی وشي ناروا وشي چې هغه موږ د اسمبلی په پلور باندې هغه مسله هایلایټ کړو او چې کله هم دلته داسې قسمه واقعات چې وي خدای نور واقعات نه کوي خو موږ همیشه کوشش کړی دی چې په هغه بده پیښه باندې موږ هلته په هغه فورم باندې خبره کړې ده باقي بیا د حکومت پر جوړېږي چونکې ډیسیژن پاورز یا چې کوم دی ډیسیژن میکینګ یا پالیسی میکینګ یا پالیسی امپلیمنټیشن دا د ګورنمنټ کاري دا چې کومه دی د ټریجري بینچز کاري د اپوزیشن بینچز کار دا دی چې د اولس نمایندګي وکړي د اولس مسلې هلته هایلایټ کړي نو موږ هلته په هغه فورم باندې د اولس هغه مسلې چې د قام ته جنون راپېښې دي هغه موږ هایلایټ کوو په هغې باندې خبره کوو هغه چې کوم دی د اسمبلی چې کوم سب کمیټې دي په هغه کې چې کوم دی په هغې باندې خبرې اترې کوو د هغې لپاره چې کوم دی کوشش کوو چې دغه مسلې هوارې کړلی شي او د دې صوبې چې کوم افسرشاهي ده هغه کوېسچن کوو چې بهی دې قام ته دا ستونزه پیښه ده تاسې ولې چې کوم دی دا ډیلیور کوئ نه ستاسو به یادي چې د امن و امان په حوالې سره موږ د اسمبلی په پلور باندې دا خبره کړې وه چې تاسې آی جي خیبر پښتونخوا او کور کمانډر پېښور چې کوم 11 کور کمانډر دی دا دواړه وغواړئ چې د صوبې د ټولو نه لویه جرګه چې کومه ده سپریم اتارټي هغه د صوبایي اسمبلي ده چې دې صوبایي اسمبلۍ ته چې کوم دی مخامخ شي او موږ ته اپډیټ راکړي
چې په دې خطه کې یا په دې قبایلي اضلاع کې په دې صوبه کې ولې بدامني ده؟ تاسې په دې 20 کال کې د بدامنۍ خاتمه ولې ونه کړله؟ تاسې سره څه مسله پیښه ده؟ آیا تاسې چې کومه دی پرفارمنس ټیک نه دی؟ آیا تاسې ډیلیور کولی نه شئ؟ که تاسې نشئ ډیلیور کولی او تاسې چې کوم دی پرفارمنس نشته دی، نو بیا دا تسلیم کوئ چې کوم ولسونه په تاسې تنقید کوي، سیاسي خلک په تاسې تنقید کوي، نو دا تنقید جایز دی، ځکه چې تاسې ته د تحفظ ذمهواري زموږ میلاو شوې ده. د هغې په وجه موږ تاسو ته 2300 ارب روپۍ بجټ درکوو، او دا بجټ د غریب ولس د محنت مزدورۍ د پیسو نه راټولیږي، ټیکسونه پی کوي، زر قسمه ټیکسونه چې کوم دی موږ پی کوو. نو دا خو د دې ریاست د ملیټري فورسز او د انټلیجنس ادارو فرض عین دي، فرض چې دا به د دې ولس شهریانو ته چې کوم دی تحفظ ورکوي او په هر صورت کې به تحفظ ورکوي. او دا د صوبایي د وفاقي حکومت منډیټ دی چې هغه دغه ملیټري فورسز ته دغه اسټیبلیشمنټ ته چې کوم دی هدایات جاری کړي چې تاسې د ولس ته تحفظ ورکوي، ځکه چې آئیني اختیار د صوبې د وزیر اعلی سره ورسره دی، د وزیر اعظم سره ورسره دی. دا اختیار او دا منډیټ په آئین کې دی ورته ورسره دی، خو دی استعمال نه کوي، دی تپوس نه کوي. استعمال یې پکار دی چې وکړي، استعمال یې پکار دی. باید چې دا وزیر اعلی د دې کور کمانډر نه تپوس وکړي، د آی جي نه تپوس وکړي چې د ولس ته تحفظ ولې نه میلاویږي، څه کمزوري ده ستاسې؟ دا څه وجه کیدای شي په 20 کال کې تاسې په دې خاوره کې امن رانه وستلو؟ ستاسې پرفارمنس څه دی چې دومره لوی بجټ خورئ، نو ډیلیور کوئ ولې نه؟ د ولس ته تحفظ ولې نه ورکوئ؟ ځکه چې لاولنی فرض د ریاست دا دی، د یو ریاست لاولنی فرض دا دی چې سر مال جان تحفظ به چې کوم دی دا ریاست ذمهواري ده، دا به ریاست ورکوي خپلو شهریانو ته. نو موږ په دې ریاست کې د دې ریاست شهریان یستو، قبایلي اضلاع هم د دې ریاست شهریان دي، او داسې عزتدار دي څنګه چې د دې ریاست د نور یونټو شهریان عزتدار دي. که په دې ریاست کې یو پنجابي ته په درنه سترګه کتلی کېږي، نو موږ ریاستي ادارو ته وایو چې ته به یو پښتون ته د قبایلي اضلاع یو عوام ته به هم چې کوم دی په درنه سترګه باندې ګوري. څومره چې په دې ریاست د یو پنجابي حق دی، دومره په چې کوم دی د یو پښتون حق هم دی. څومره چې په دې ریاست کې پنجابی فیسیلیټیټ کېږي او پنجاب اشراف یې لګیا ده، د دې ملک سره او سپین چې کوم دی رخلي په پنجاب یې خرج کوي، دغه شان به په دې صوبې په عوام باندې هم خرج کوي. خو له بده مرغه په صوبه کې داسې خلک په حکومت کې ناست دي چې هغه سره د قام د مقدمې فکر نشته دی، هغه خپل انټرا پارټي پالیټکس کې لګیا دي، هغه د اسلام آباد د اقتدار دپاره جګړه کوي، هغه د صوبې د عوامو دپاره د حقوقو دپاره جګړه نه کوي چې د فیډرل ګورنمنټ سره کینی او د هغې نه خپل د NFC واټ شیرز وغواړي، د فیډرل ګورنمنټ سره کینی او زموږ چې کوم هغو ته بقایجات پورې دي چې هغه بقایجات راوړي په دې قام باندې خرج کړي او خاص کر قبایلي اضلاع باندې خرج کړي، ځکه چې موږ مظلوم هم یستو، محکوم هم یستو، او د 20 کال نه چې کوم دی موږ سفر شوي یستو. نه را سره وفاقي حکومت څه تعاون کړی، نه را صوبایي حکومت څه تعاون کړی دی، او اسټیبلیشمنټ همیشه دا خاوره چې کوم دی بفر زون په طور استعماله کړې ده، همیشه پراکسي جګړې په دې خاوره باندې کړي دي، زموږ د خاورې نه د جنګ پټی جوړ کړی دی، او نور دا ولسونه چې کوم دی د بدامنۍ نه تنګ راغلي دي. زه دا ستاسې د انټرویو په ساتت سره ویم، حل دا دی چې د پاکستان ریاست به چې کوم دی خپله خارجه پالیسي بدلی، او دغه خارجه پالیسي چې د پارلیمنټ منډیټ دی دا به سیاستدانانو ته سپاري، دغه خارجه پالیسي او داخله پالیسي به سیاستدانان جوړوي. د تېر 40 کال نه په غیر اعلانیه طور باندې دغه پالیسي دا چې کوم دی زموږ اسټیبلیشمنټ جوړی و هغو په قبضه کې اخیستې ده، باوجود د دې چې دا د هغو منډیټ نه دی، دا منډیټ چې کوم دی د سیاستدان دی، دا منډیټ د پارلیمنټ دی. نو خپله داخله او خارجه پالیسي به بدلی، د افغانستان سره د تعلق ټیک نه دی، د ایران سره د تعلق ټیک نه دی، د هندوستان سره د تعلق ټیک نه دی، تر څو پورې چې د ګاونډي هیوادونو سره د خپل تعلقات ټیک کړي دي، د هغو سره چې کوم دی د تجارت لارې نه یې پرانیستلي، د هغو سره چې کوم دی په دوستانه ماحول کې چې کوم دی تعلقات نه استوار کړي، په دې منطقه کې په دې خاوره کې امن نشي راتلی. یوه دویمه دا زموږ خارجه پالیسي چې کومه دی د عالمي استعماري قوتونو په اشاره باندې جوړیږي. د تېر 40 کال نه چې زموږ کومه خارجه پالیسي ده خاص کر د افغانستان په اړه باندې، نو په هغې کې چې کوم دی د امریکې مداخلت او وسه رسوخ د ټول نه زیات سیوا دی، ځکه چې دا یو پیره چې کله دنیا بایپولر وه نو ته راولګېدلې او د امریکن سره ودرېدلې، امریکن تا ته ډالرې درکړلې، تا ته چې کوم دی عربانو ډالرې درکړلې، ریالونه ته درکړل، او ته راولګېدلې او رشیا د چې کوم دی کاونټر کوله، او دا د امریکې جګړه وه، د زموږ د ریاست یا د پښتنو جګړه نه وه، د دوو قوتونو جګړه وه، د امریکې او د روس جګړه وه، د کیپیټلیزم او د سوشلیزم جګړه وه.
پاکستان چې کوم دی پکې د یو نوکر کردار ادا کړلو او د هغو نه چې کوم دی ډالر واخیستلې او دلته جګړه وکړله، رشیا شکست وخوړو، رشیا کېناستله. اوس په دنیا کې چې کوم دی یونیپولر ده، صرف امریکا چې کوم دی په دنیا باندې راج کوي لګیا ده. نو زموږ خارجه پالیسي اوس هم د هغو په قبضه کې ده. دلته دې خاورې ته دا جنګونه راوړل. نن د افغانستان چې کوم مهاجرین دلته راغلي وو، زموږ وروڼه دي، د بر وطن نه راغلي دي. د نن نه 45 کاله مخکې چې دغه افغان ریفیوجیز دې وطن ته راتلل، نو په هغه وخت کې د پاکستان د ریاست ضرورت و. دوی ورته تورخم د چمن په لاره کې ولاړو، ګلونه ورته په غاړو کې ارتل، څېرې ورته په غاړو کې ارتلې، هارونه ورته په غاړو کې ارتل، په دې خاطر باندې چې دوی ورته بیا سبا له خپل مقصد اخیستلو. تاسې چې کوم دی بیا موږ وکتل چې ضیاءالحق، جنرال ضیاءالحق، جنرال حمید ګل او کرنل امام راولګېدلو او د امریکې د CIA په امداد او مدد سره چې کومه دی په دغه مهاجر کیمپونو کې چې کوم دی د دغه افغان ریفیوجیز نه مجاهدین جوړ کړل، هغې ته چې کوم دی اسلحه ورتلله، هغې ټرین کړل او دغه خپل وطن کابل یې په 20 وارې وران کړلو. او بیا هغه مجاهدین نه وروسته بیا دا نور خلک جوړ کړل، بیا یې نور جوړ کړل. نو په هغه وخت کې د دې ضرورت و چې کله عالمي ادارو چې کوم امدادي ادارې دي هغې دې ته فنډونه ورکول، د مهاجرینو په نامې ورته ورکول، امدادونه ورته ورکول او هغه امدادونه دې خوړل. نو دې مهاجرینو په دې وطن کې ځای و. خو اوس چې کله 45 کاله پس دیو چې کومه دی د افغانستان د ګورنمنټ سره خبرې اترې چې کوم دی ترنګلې شوې، حالات یې ورسره خراب شولو، نو دوی وایي چې موږ به افغان مهاجرین وباسو او یکدم یې وباسو. ته دا جبر کې، ظلم کې او ناروا کې، د عالمي قوانینو خلاف ورزي کې چې کوم افغان ریفیوجیز دي دلته او ته وایې چې د هغې نه موږ ته سکیورټي ایشوز دي او د هغې نه دلته چې کوم دی بدامني خورېږي. نو دا فساد زموږ د ریاست کرلی دی. دا خلک زموږ د ریاست چې کوم دی ټرین کړي وو او په دې جګړو کې انوال کړي وو. اوس چې ته خامخا افغان ریفیوجیز وباسې او موږ هم دا غواړو چې خپل وطن آباد کړي، نو دا به چې کوم دی د افغانستان چې کوم موجود موقت حکومت دی، څوک چې هلته په قبضه کې ناست دي، او د پاکستان ریاست په کار دا ده چې دې دپاره دواړه حکومتونه سره کینی او په دې باندې چې کوم دی تفصیلي خبرې ترې وکړي او د دپاره چې کوم دی پراپر میکانیزم جوړ کړي او په دې کې چې کومې عالمي امدادي ادارې دي، یونیسکو دی، نورې ادارې دي، UN دی، چې هغه په اعتماد کې واخلي او هغه هم پکې انبورډ واخلي چې دې دپاره چې کوم دی پراپر یو میکانیزم تیار شي او پالیسي تیار شي او یو ټایم فریم ورکړی شي. ځکه چې 45-50 سال په دې وطن کې افغانانو وخت تېر کړی دی، نو هغو دلته چې کوم دی ځمکې اخیستې دي، دوکانونه یې اخیستې دي، پلازې جوړې کړي، کورونه یې جوړ کړي دي، روزګارونه دي. دا په 2 میاشت کې دا روزګارونه څنګه ته ختمېدی دي؟ دا په 2 میاشت کې 1 میاشت کې ممکنه نه ده. دلته به ته چې کوم دی لانګ ټایم ورکړې. دویمه خبره دا ده چې دغه افغانانو چې دلته 40-45 لاک افغانان په پاکستان کې، پښتونخوا، بلوچستان کې زموږ سره میشته دي. د دې خاندانونو چې کوم دی په خلیج او په یورپ کې دي، د دې خلکو خاندانونو چې کوم دی لویه برخه دا په یورپ او په خلیج کې ناسته ده، هلته محنت مزدوري کوي، هلته روزګار کوي. هغه چې کوم دی پیسې رالیږي، دې ملک ته رالیږي. ستا د اکانومي، ستا د معیشت په دې کې چې کوم دی ډېر لوی کنټریبیوشن دی د افغانانو. یو ډېر لویه برخه چې کوم دی پیسې د پار نه راځي او په دې ملک کې چې کوم دی لګېږي. نو پکار دا ده چې د ریاست پالیسي ساز وفاقي حکومت هم په دې باندې غور وکړي، هسې نه چې په جذباتو کې فیصلې وکړي او د جذباتو فیصلې چې کوم دی ډېرې بدې پېښې او بدې نتیجې ورکوي. څه چې دغه افغانان چې 40-50 کاله دلته تېر کړي دي، دا چې ته په زور او په جبر باندې وباسې، نو دلته چې کوم دی ستا سره وخت تېر کړی دی، ستا چې کوم دی د دې خاورې چې کوم دی کلي کوڅه ورته معلومه ده، ستا سره چې کوم دی ستا د سیاست نه خبر دی، ستا د ولس او د وطن د سیاست د ساینس نه خبر دی، ستا د کمزورو نه خبر دی. دا چې ته په خفګان باندې وباسې، نو د هغو کرکه به 1 په 2 سیوا کېږي او د هغې کرکې نه به چې کوم دی دې وطن ته نقصان رسېږي. باید چې په دې باندې د وس نه غور وکړی شي، هسې نه چې دغه افغانان سهار له هغه وطن ته لاړ شي او بیا په دې خاوره باندې چې کومه دی د حالات نور خراب شي. یعنې زما مطلب دا دی چې بیا بدامني د سر ونې درېږي، بیا به څه کېږي؟ نو باید چې په دې ټولو خبرو باندې غور وکړی شي. تاسو کومې خبرې وکړلې د منطقې کې روان صورتحال حوالې سره د عوامي نیشنل پارټۍ او په انټرنیشنل ایشو باندې څه موقف دی د عوامي نیشنل پارټۍ ایز ا MPS تاسو؟ تاسو ته چې موږ کومه خبرې وکړلې، نو زه د عوامي نیشنل پارټۍ د یو ذمہوار په حیث تاسو ته لګیم، د یو نماینده په حیث ته لګیم. همدغه هم زموږ د پارټۍ پالیسي ده او کومه چې باندې موږ تاسو سره وغږېدلو، تاسو ته خبرې وکړلې. زموږ د پارټۍ پالیسي ډېره کلیر ده، ډېره واضحه ده او هغه چې کوم دی که د بدامنۍ په حوالې سره ده
نو هغه پالیسي هم واضحه ده، که د دې صوبې د وسایلو خبره ده نو هغه هم واضحه ده. او که د افغانانو وروڼو چې کوم دلته زموږ سره ریفیوجیز دي د هغې په اړه چې کومه پالیسي ده په هغې هم تاسو ته ما خبره وکړله. خو بیا هم زموږ د وطن بدبختي ډېرې دي. خدای دې وکړي چې د صوبایي حکومت او د وفاقي حکومت د قبایلي اضلاع ته توجه راواوړي او دلته چې د ولسونو کومې احساس محرومیانې دي او ورځ تر بله سیوا کېږي او د ریاست او د ولس ترمنځ یو لوی ګیپ پیدا کېږي چې دغه ګیپ ختم کړی شي.